زه خو ټول عمر په تاسو فخر کوم او الحمدلله زه فخر په دې خبره کوم چې دا اشنغر او د دې اشنغر تاریخ هغه زما او ستاسو مشرانو سره تړلی دی دلته باچا خان بابا او بیا باچا خان بابا سره راواله د تنګي د عمرزو د تورمزو د عثمانزو د رزړو د پړانګو د چارسدې د نیستې د شولګرې د میرو د دعاوې هغه خدای خدمتګار چې نن لکه د ستورو ځلند دي موږ ټول فخر کوو چې الحمدلله موږ د هغې خدای خدمتګارو اولاد یو په هغې لار روان نن په دې صدۍ کې هم د خپلو مشرانو په لار روان یو ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو ګرانو عزیزانو موږ فخر کوو چې د تاریخ په پیړو کې موږ د هغې مشرانو بچي یو یا د هغې مشرانو په لار روان یو چې زموږ نیکونو تر نیکونو ما ته مخامخ دلته د بابړې د پړانګو د چارسدې مشران ناست دي چې دلته د بابړې په مقام زموږ مشران پرم نه مشران د قیوم خان د ظلم خلاف د خپل نظریې او د خپلو مشرانو دپاره راووتل نو موږ په فخر کوو چې کوم ملنګ بابا سره جنډه په لاس وه هغه لس ډزه ولګېده خو هغه خپله جنډه ده عقیده ده چې هغه خپله جنډه غورځېدو ته پرېنښوده او زموږ د هغې پرم نه ریلي کمان ته ګوره چې 600 نه زیات خلک شهیدان کېږي 10 کسان بیرغ بدلی یو ته شهید کېږي خو هغه بیرغ غورځېدوله نه ورکوي موږ فخر کوو چې موږ د هغې مشرانو اولاد او بیا میا صاحب زه خوش قسمت یم دا زما خوش قسمتي ده چې د هغې خلکو نه چا چې ولی خان سره ټول عمر غیرت او پښتو وکړه د هغې خلکو نه چا چې غني خان له ووټ ورکړی ولی خان له ووټ ورکړی بیبي له ووټ ورکړی ټول عمر اسفندیار خان سره ودرېدلي ما له خدای دا موقع راکړې چې زه د هغې نه زار شم قربان دې شم خدمت دې وکړم په لار دې ورسره مخکې روان دا زما خوش قسمتي ده دلته زه دا مشران اینم زه دا خپله خوش قسمتي ګڼم او انشاءالله وروڼو تاسو ته موږ وښول زما دا ورکر ځوان چې په ډاډ دی زما دا سپین ږیری چې ډاډه ناست دی زما تنظیم چې دلته مضبوط دی میا صاحب د 12 کالو نه موږ ریاست حکومتونو یا ممبرو ته پرېنښودو خو الحمدلله 12 کاله د هغې حکومت او بشري زما روانه ده یو سړی خو د زما ورکر زمان always دلته میا صاحب هر قسمه ناسور په حکومت رالل په دې اوسني وخت کې په دې 12 کالو کې
په یو اټمپټ او په بل اټمپټ او په یو کوشش او په بل کوشش او دلته هر چا خپل مټه وکړه. خو موږ انشاءالله دا ګڼو چې په اشنغر کې د عوامي نشل پارټۍ ورکر پسې مټ کتل غر سره ډګره ده او دی غر سره چې چا ډګره وارې ده سمه مات کوي. او دا نه زمونږ سیاست خو الحمدلله د عدم تشدد سیاست. موږ بچې دا څیزونه لږ ښکته کې خیر د شاته خلکو ته نه ښکاري. ستاسو عزت او مینه د شب قدر د ملګرو زه د ستاسو هر څه ته سلام پیش کوم. دا ښکته کې نو ملګرو ته به موږ لږ ښکاره شو. مهرباني دا لږ ښکته. خو موږ د ولي خان بابا سیاسي جانشین یو. لیونیه حسیني ما وپېژنې دا د انداز خان ماما زوی دی. I love you. خو موږ د ولي خان بابا هغه جانشین یو چې موږ په دې پوه یو چې کږه خوله په سوک سره او دلته پښتانه شته چې قدرتي کور داسې عمل وشي چې وي هغه خراړی او د یو ټک سره لاړی. دا موږ غواړو نه. خو میا صاحب د خلکو سر خرخ کوي او زموږ لاس خرخ کوي او بیا ډډې مږي او بیا مخ ته خونو نه یي. اوس میا صاحب زه دا زمونږ ورورولي ده الحمدلله. ستاسو زمونږ د ټولو میا صاحب زه درته خواست کوم. زه د نورې صوبې نه خو نه یم خبر خو د اشنغر د اړخه هغه ممبران چې فوج موږ له ټاکلي هغې دي روک دي. نه په غم کې پته لګي نه په ښادۍ کې پته لګي نه په احتجاج کې پته لګي. د هغې خپل مشر راوتو دپاره هم چېرته غیب دي. خو زمونږ د صوبې مشر یې خو چېرته کوشش دې وکړو او زمونږ هغه د اشنغر هغه مشران د لږ موږ له را پیدا کړل چې لږ حساب کړي. آج زه یو خبره تش کوم زه زیاته خبرې نه کوم ګران وروڼو څنګه چې تاسو واورېدل. زه په دې فخر کوم چې زه د باچا خان بابا د کور د دې میراث منجور یم. زه تاسو ته وایم تاسو ټول خو ما پېژنئ انشاءالله. نه مې دا شته چې مې له دونه شی در چې لا اوده پکې مې له چې بیا به لاسې کیسې نو دا شته هم ډېره ده. مثال د دې نه زیات الحمدلله نه مې څه پکار دي. په دې فخر کوم چې په دې کشرۍ کې زه دې ته مشري نه ویم. په دې کشرۍ کې انشاءالله ستاسو په مخ کې به لګیا یم او د خپلو مشرانو جنګ به جنګوم. مشرانو منې کړي یو ټوپک ته نه شو لاس کولی کوتک ته نه شو لاس کولی دې نه یې منې کړي یو. خو پرون هم ما خبره وکړه چې د دې نه خو یې نه یو منې کړی او دا خو نظریه ده چې دونه به یې تنګوم چې که نور څه نه چې د اذان خو پرې وغړبوم که نه. او زه هر ځای کې دا وایم چې اس چې دانګي نه د موږي په زور دانګي. زه چې دا ناز کوم دا ادا کوم دا هر چا سره په جنګ یم هر چا سره په لانجه یم ګورې ستاسو په سر یم. ما ته پته ده چې ما سره غیرتي پښتانه دي. ما سره د بابا پیروکار دي د خدایي خدمتګار اولاد دی. زه نن د اشنغر په نمایندګۍ کې د منجور په حیثیت دلته راغلی او د خپل صوبایي صدر صاحب او د هغې د کابینې او د راغلي مېلمنو د پخیرالۍ دپاره دلته ستاسو سره یو شان موجود یم. زه یوه خبره تش کوم دونه مې ورکې کې مانه تاسو بدر منیر په ما کوي. بدر منیر کې څه دي دغه تش دا دی او دا دی نو په هغې کې څه دي. زه درته یو لطیفه کوم ناسې بې وخانده زه درته یو لطیفه کوم.
خیر سنگے سور کے منامی نا ظالمان و غلطی فمرانے رکھا خزخ دے کے بخیری انتظار کرو انشاءاللہ دا 9 میں فیصلے پر آزی کیا بتا سو دی کونگار ہو رہے. میں ایک بات میڈیا کے وساطت سے آج بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس ماحول میں یہ بات بار بار کر چکا ہوں پر شاید حقیقت سننے کو کوئی تیار نہیں, حقیقت ماننے کو کوئی تیار نہیں. کل میں نے قیدی نمبر 804 کے منہ کا ایک بیان سنا. خودش تک ادھر نہ گولے شوں گا. ہاں انہوں نے پختونخوا کے 9 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا اور وزیر اعلیٰ کو یہ حکم دیا ہے کہ پختونخوا میں وہ 9 حلقے کھولے جائیں جہاں پہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لوگ ہارے ہیں. ہمت کرو, زیادہ نہیں کہتا, کسی اور کے اعتماد کا نہیں پتا, لیکن چارسدہ کی غیور عوام کی خاطر میں کہتا ہوں ہمت کرو, 9 نہیں 10 کھولو. یہ حلقہ کھولو تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی نے کتنی دھاندلی کی ہے اور تمہیں حکومت میں بٹھایا ہے. یہ عجیب منطق ہے. جہاں پہ ہارا ہوں وہاں پہ دھاندلی ہے, جہاں پہ جیتا ہوں یہ اوریجنل مینڈیٹ ہے. تو چارسدہ کا تو اوریجنل مینڈیٹ ہمیں پتہ ہے, ہم ان کے ساتھ میدان میں الیکشن لڑے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ مقابلہ بالکل کر سکتے ہیں. انسان ہے, انسانوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. ہر دفعہ اپنا ووٹ بڑھایا ہے, لیکن پھر ہمیں مقابلہ پتلون کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, بوٹ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, پیریان ہوتا ہے, ماما گان ہوتا ہے. کسی بھائی یہ انتخابات ایسے نہیں چلنے والے اور یہ بہت مشکل ہے. 2 دفعہ کہ 3 دفعہ ہمارے ساتھ ہو گیا. 2013 میں ہمارا مینڈیٹ زبردستی چھینا گیا. یہ میرے ورکرز بیٹھے ہیں, یہ اپنے شعبہ کو سنبھال رہے تھے, ان پہ دھماکے ہو رہے تھے, لوگ الیکشن کر رہے تھے. 2018 میں آر ٹی ایس کے ذریعے اس دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں ان بھائیوں کے وساطت سے اور عوامی نیشنل پارٹی کے ہر ورکر کے وساطت سے یہ کھلم کھلا اعلان سن وہ غرے کا نا یار پیالہ سو پڑا خوے, یہ کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں کہ اگر اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو یہ میں واضح کہنا چاہتا ہوں پھر پاکستان نہیں چل پائے گا, پھر پاکستان کا نظام نہیں چل پائے گا, پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. بس بہت ہو گیا. 3 دفعہ ہم نے سیاست کے خاطر, جمہوریت کی خاطر, پاکستان کی خاطر مانا ہے, لیکن بس اس کے بعد اگر کوئی بھی کو کم سریم را گئے اور دا کام پا حق دا ڈاکے والو کوششوں کو نور بیا پا خبرو پاترو ندا نور با بیا دا پنجابیانو خبر دا ما دا مست کلندری بیا پہ گورو زگرانو رونو خیر میں ایسے سچو پلار دے وقتی را سے بریک تا بولتا زگرانو رونو ستاسو پٹاٹ میں سے ابتدا خواست قوم سے میں سے نن انشاءاللہ تا تا مقامک جمہوری خلق ناستی تا تا مقامک آقا خلق ناستی چاچے دا بابا دا دی مشرانو بابا گانو سر نزدے سیاست کرے دا سیاست الف نوالا تر یہ پوری پیگی انشاءاللہ ٹول بخپ استقامت کینے سمیت زما مرگری چکم دتلو کوشش کئی تنظیمی مرگری کوشش ہو کے چھی سارے کے دا میاں سے خبر با خو پا فراغ انداز اورو او پا آخرہ کے ورطویم کمریو کچھ بھی کرک تبزم جلسہ بقوم دیر میرا بانی